قسم څه کفاره ده او په کم قسم باندې کفاره شته او په کم نشته او د قسم څو قسمونه دي. دا یو ضروری او اهمه مسله چې ډیر مرګري دی باره کې تپوس کوي. نو دا به د نننی کلیپ کې تاسو ته بیان شي، تاسو به په خپل مزده کوي وا به ورځ زده به کوي او دغه شان به شیر کوي نور مسلمانانو ته به ورسوي چې دا خبره هغه ټول ته ورسي او په دې مسله باندې ټول خبر شي چې د قسم څه کفاره ده او په کم قسم کفاره شته او په کم قسم نشته او د قسم قسمونه سودي. نو ګور اول کې خو قسم دا په درې قسمه ده. په دې کې به دا مسله حل شي چې په کم کفاره شته په کم نشته، په کم کې ګناه شته په کم کې ګناه نشته. اول ته وی یمین لغوه. یمین لغوه هغه قسم دی چې په غلط فهمۍ کې وخوړل شي. په دې مسله خزان پوي کوي یو کار تا نه دی کړی ټیک شولا او ته په ذهن کې د سوي په غلطۍ کې چې دا ما کړی دی او قسم دی پیو خوړو نو او په حقیقت کې تا نه وکړی نو غلط فهمۍ کې وخوړل شو. دا یمین لغوه دی. په دې نه ګناه شته نه کفاره شته. یو خبره تا نه وکړي یو ځای ته نه ویتلې او په ذهن کې دی چې دا خبره ما کړې ده دې ځای ته زه تللی یم او په غلط فهمۍ کې په قسم وخوړو نو ګوره دلته نه ګناه شته نه کفاره شته. دا یمین لغوه دی. ټیک شوله. دویم نمبر قسم ته وایي یمین غموس. یمین غموس هغې ته وایي چې یو کار ته نه وکړی او ښه درته پته وه چې نه مې دی کړی او په قصد دې په قسم وخوړو چې دا ما کړی دی نو دا یمین غموس شو. دا حرام دی، ګناه کبیره ده خو کفاره پې باندې نشته دی. مسله دا دی چې یو خبره تا نه وکړی او ښه درته پته وه چې نه مې ده کړی په قصد پې قسم وخوړو چې دا ما داسې کړې ده. ټیک شوله. یو ځای ته نه ویتلې ښه درته پته وه چې نه یم تللی او په قصد پې قسم وخوړو چې زه تللی یم نو دا حرام دی، دا ګناه کبیره ده، دې ته یمین غموس وایي. نو دلته په تا باندې څه راله؟ کفاره در باندې نشته خو ګناهګار شوي، ګناه کبیره دی وکړه. دریم نمبر ته وایي یمین منقده. یمین منقده هغه قسم ته وایي چې په روان وخت کې په یو کار قسم وخوري. مثلا قسم دی وخوړه چې زه به پلاني ځای ته ځم ته بیا لا نه ړلې. قسم دی وخوړه چې زه به د پلاني سره خبرې نه کوم تا ورسره بیا خبرې وکړل. قسم دی وخوړه د پلاني سیز به نه خورم تا بیا وخوړو. قسم دی وخوړه د پلاني کاره به نه ځم او ته بیا لاړلې. ټیک شوه. دا یمین منقده دی. نو اوس تا هغه قسم مات کو نو دلته په تا ګناه هم راله او کفاره در باندې هم راله. ګناه در باندې هم راله او کفاره در باندې هم راله چې په جایز سیزونو قسم خوړلی شوي. ټیک شوله. نو قسم خبره کې دی مسله کې تفصیل نور هم شته خو هغې ته موږ نه ځو، بیا دا خبره موږ دیږي کلیپ موږ دیږي مختصر تاسو سره دغه ویو. نو دا دریم نمبر قسم چې دی یمین منقده نو په دې کې په تا باندې ګناه هم راله او په تا باندې کفاره هم راله. دا درې قسمونه شو. ټیک شوله. په دې به تاسو پوه شوي یې. اوس د قسم کفاره څه ده؟ نو ګوره اول نمبر دا ده چې غلام به ازادوي. خو غلام خو په دې زمانه کې نشته دی، د غلام د آزادولو خو صورت نشته نو دا خبره خو نشته، په دې خدای قادر نه دی. دویم به څه کوي؟ لسو مسکینانو ته دوه ټیمه په مړه خېټه مناسب خوراک به ورکوي. مناسب دا معنی چې نه ډېر د ګرانو پیسو او نه ډېر د بیکاره خوراک دا به نه ورکوي. مناسب خوراک درمیانه خوراک لسو مسکینانو ته دوه ټیمه په مړه خېټه دا به چې کم دی ورکوي. ټیک شوله. او که نه دا دې نشو کولی دا دې نه کو نو بیا به لسو مسکینانو ته کپړې والي. لسو مسکینانو ته به مناسب دغه سره چې کم دی نو ته به څه والي؟ کپړې به ورته والي. اوس که په دې کې پر یو څیز هم ته قادر نه غلام باندې خو نه قادر دی زمانه کې نشته دی. لسو مسکینانو ته په مړه خېټه روټۍ دوه ټیمه نشي ورکولی مناسب خوراک. ټیک شوله. او نه لسو مسکینانو ته کپړې اخیستلی شي نو ته به څه وکړي؟ ته به اوس 3 روجې نیسې پرله پسې که یوه دې ونیوله او بله دې ونه نیوله او په منځ کې دې پکې وقفه وکړه درېیمه دې بیا نیوله نو ګورې دا بیا قسم کفاره نه کېږي. دا قسم کفاره ګورې د غریب دپاره چې چا وس نه کېږي. ګورې چا وس کېدو لسو مسکینانو ته د مناسب روټۍ ورکولو یا د کپړو اخیستلو نو بیا په هغه باندې 3 روجې نه دي ګورې بیا به دغه ادا کوي. او که نه د دغې وس یې نه کېدو غریبو نو 3 ورځې روجې به نیسي پرله پسې به 3 ورځې روجې نیسي نو د به د قسم کفاره څه شي ادا شي. د قسم دا کفاره به ورکې چاته نو ګوره دا به هغه سړي ته ورکې چې ګورې د زکات دغه وي مستحق وي چې په چا باندې زکات کیږي. مطلب غریب دی، مسکین دی، فقیر دی، مسافر دی. ټیک شوله. نو چې زکات پې کیږي مالدار نه ګورې. ټیک شوله. بیا دا چاته ورکولی شو چاته نه نو مطلب مور پلار ته یې نشي ورکولی دغه شان چې کوم دی نیا نیکه ته یې نشي ورکولی بچو نو وسو کړه وسو ته یې نشي او خویندې ورونه که غریبانانو نو هغوی ته یې ورکولی شي. ټیک شوله. ښځې خاوند ته نشي ورکولی خاونې ښځې ته نشي ورکولی دغه کفاره د قسم. نو لحاظه دا مسله به انشاءالله العزیز تاسو زده کړي وي په خپله به هم زده کوئ او په خپل علم کې به هم راولئ او نورو ملګرو ته به هم ورسوئ. وصلی الله علی النبي الامین.